پلار دی چې د ته مخکې نه هم بچي او دویمه ښځه کړ چې دغه دویمه ښځې سره دوه لوريانې وي چې هغه لوريانې سبا د دغه قاري صاحب چې د جومات امام هم دی او لوريانې هم دي او ښه تهجد ورسره به لمونځ هم کوي ښه عمره هم کړې ښه حج هم کړی د هغې د پاسه هم د دغه خپلې دوو لوريانو سره هره شپه زنا کوله چې اخر په دغه د جنکو مور پې شوله چې اخر کې پولیسو ته اطلاع ورکړه. راځئ مینوال چې دا واقعه څنګه شوې او کوم ځای کې شوې چې دا کوم یو پلار دی او اخر داسې کارونه دی دغه پلار ولې کول. ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. زموږ دا ویډیو ته سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټلې نشان وخی چې ها یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. عزتمنو دغه شانت ډېرې واقعیا په مخې ته راځي او دا واقعیا خاص په پنجاب کې ډېر مخې ته راځي چې خپلو لوريانو سره پلاران بار زنی کوي. چې نن څنګه محمد یونس بټ خپلې دوو لوريانو سره بعد د شپې د 12 نه بعد به یې خپلې کمرې ته راوغوښتله او غلط کار به ورسره وکړو. بیا به ورته د هغې نه بعد ویله چې پاسې ولامبئ اوس قرآن مجید راولئ او سبق وایي. بیا به هغه کوي مولوي صاحب سره به سبق ویله چې دغه پلار چې اخره کې دی کې یوه نابالغه جینۍ وه چې هغه مور ته ویلې او مور ورته ویل چې دا خو زنا ده. نو دغه نه بعد بیا مور لاړله تانل کې رپورټ وکړو په خپل خاوند باندې چې عزتمنو هغه اوس په جیل کې دی او اوس هم دغه لوريانې مو او ښځه مو چې دته دې ښه غټه پانسي ورکړل شي او دته ټول نه ښه سخته سزا ورکړل شي. د هغې نه بعد دې بیا پانسي کړل شي. نو زموږ د سره تر نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټلې نشان وه چې یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر